نه کدا پګړی واټر مار کم کړی دی ما دا غواړي دا ایو بټوال منټ جی دا بټوال ته پرته و چانه پاتې شوی ده او 10,000 روپۍ هم پکې دي. ها څه د څه کار کوم دا بټوز نه لکه دوم تاسو کارا غته پوښیو په دې بټوي او به ماته راولې ټیک شو نه صحیح نه کدا کچرو نو شو دینه پس سوکم د نه پس په دغه تحصیل ته غځګنه به کول شي ها تاسو کې بیا علي خانه وای کنه ها بټوه دستانه او تر غلې وختي کباب هغه ما سره پراته ده او ویټر ما تر وړه دلته پراته دی راشه ما نه بوله ښه ښه ټیک ده زه انتظار کوم نه کولې سو شو احتشام بټوه د علي خان ده او علي خان راته څه دی کې 15,000 روپۍ وختي ته په مخ کې اسد ویلو چې 15,000 روپۍ احتشام د بکه 15,000 روپۍ چارته راړ نه کا چلی خان وای نور شب وای کنه دی غریب مزدور باندې سید بار پکار دی کس رغسم پیسې نه وي دی ویلا چاسم خمو کدا پیسې به یو بسما او چې دا پته مونږ لګي ګوره احتشام اسد د څه کول او به بټوه ماته ولې راکوله بیا خو په کار دی چې اسد دینه ټولې پیسې بس یې نو ته څه پته ورته بټوه چرته دی نه کا هغه بټوه څخه واپس وړه چې ستا په مخ کې ځان هغه وفادار جوړي دا مطلب دا دی چې نه په ماړو شکو نه کی زما په خبره باندې یقین وکړه دا اسد غلا کړی دا احتشام بغیر ثبوت اچھا باندې الزام داسې نشو لګوي نه کا دا کار ثبوت ته کنه چې له خان وی چې دی کې 15,000 روپۍ وي او اسد وی چې دی کې 10,000 روپۍ دي اسد نه علاوه خدا بټو بچو چې تکړه نه ده نه کا دین هم دا ثابت کیږي کنه چې دی بروینو مسد پیسې وستې دي احتشام ته یو کارو کا اسد ته خلک आवाज وکړه خانه کا زور د واسکو صحیح اسد جی زه په تا الزام نه لګم او ته ماته چې بټوه کې 10,000 روپۍ دي او جی تاسو دا بټوه د علي خان ده تاسو مو مرګره نه ده هغه وی چې د کې 15,000 روپۍ دی او ته وی چې د کې 10,000 روپۍ او دا باقي 15,000 روپۍ چرته راړي نه کا دا دین هم یو روپۍ هم نه دیستي چې څنګه وا حق شانته می تاسو لراوړه ها چې څنګه ونه غرنګي تار وړه نو بیا ته د څنګه پته ولګی دا چې دی بډو کې 10,000 روپۍ دي دا بټوه چې څنګه ماته میلاو شو مروچه تکړه ما وی چې زه وګورم چې د کی سری ما وی چې څه کاغذ مغز پکې میلاو شي او پاغي کې 10,000 روپۍ وي او کاغذ پکې نو او بټوه می واپس بند کړه چې څنګه واقع شانته می راوړه اسدا کپی شری پر کړی صفه صفه وایا زمونږ یک ته سم نه وي دغه زمونږ د ټول عزت سوال دی کله خان ته پته ولګی دا چې موږ پیسې پر کړی دي نو هغه وسه سوچ کړي نه احتشامه دین ما یو روپۍ هم نه داغست احتشام پیسې چې چا غستې دي هغه سبب بد کېږو علي خان ته خو پورا پیسې ورکوم زه د څه کار کوم چې دې کې خپل جیب نه 15,000 روپۍ کېدم واسطه بیا پیسې ته تنخانه کټ کوم او نه کا نو هدي نه پیسې نه دی راغستی کنه السلام علیکم وعلیکم السلام اپن شوسین بھائی تاسو ټیم ما ځای کو علي خان واه تا دا بټوه تا ویلو کوم کې 15,000 روپۍ دي ها خپه نشي 15,000 روپۍ ما کور کړی هغه زمانه یې ریوي په دې کې دا 15,000 روپۍ د کم ځنه سیوا راځي تارا تارنګ وکړه تا ویلو چې را 15,000 روپۍ دي ما د خپل وټرو چې د 10,000 روپۍ نو ما سوچ وکړ چې دینه مو وټر 15,000 روپۍ هسي دیو چې نه 15,000 روپۍ ما جیب نه ورکوم ما چې تعالی څنګه غلط فهمي ونه شي حسین بھائی تا ته دا څه کول څه ضرورت دا ما ته کال کړم ته خپه نشي ما په وځي تاسو ته غلط فهمي وشوه دا ول خپل 15,000 روپۍ او زه بیا راځم تاسو سره میلاویږم صحیح ده صحیح الله پاما اسد ودرګه خبره وره اسد خبره نشي غلط فهمي وجه متابعه شک وکړو او صدا ما معاف کا ما نه غلط فهمو شو هیڅ خبره نه کا غلطی تاسو نه ده غلطی زما ده او زما یو غلطی نه زما ډېرې غلطیانی زما پیله غلطی ده چې زه ایماندار یم او دویمه ده چې زه غریب یم زه 4-5 کاله نه مخکې تاسو سره کار کوم پیله ستا مشر ورور سره وم اوس دا تاسو سره یم تاسو هغه وخت دلته نه وئ تاسو مشر ورور دلته ما چې دلته کار کوم نن چې دا کوم الزام تاسو په ما باندې ولګولو هو دا زما د 4-5 کاله د ایماندارۍ انعام تاسو مال راکړو اسد ماته پته ده چې ته داسې نشې کولی نه نیکه هیڅ خبره نه ده څه کار وکړه د پیسې ځان سکه ده نیکه په دې پیسو باندې چې تاسو په ما کوم الزام لګولې دی هغه به ختم شي او نیکه ته خپه کېږه ما چې زه به ستاسو سره کار پرېږدم په ما باندې د غلا الزام لګېدلی دی خو زه به بیا هم دلته کار کوم ولې چې زما ډېرې مجبوریانې دي خو زه صحیح ده زه ورځم خپل کار به وکړم